الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بارے کې فرمائی عالم الناس بالحلال والحرام، فخلقو کې د حلال او د حرام علم ټولو نه زیات دا معاذ ابن جبل سره. مقصد دا چې څوک حلال او حرام پیجندل غواړي چې دا شی حلال له که حرام دی، نو رجوع د معاذ ابن جبل ته رضی الله عنه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د یمن د پاره د گورنر انتخاب کو، نو نگاه انتخاب په معاذ ابن جبل رضی الله عنه باندې پریوت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منتخب کو پر نور صحابه کرامو کې د یمن د پاره گورنر انتخاب د دوش. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره نه یمن ته رخصتو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نونی صداس لاس نه نیولو، نبی علیہ السلام ور سره داسې جلب کو او بیا د پسورلې باندې سور شنو، بیا ور سره نبی علیہ السلام د مدینه د آبادی نمو ور سره روان دي او نصیحتونه ورته کوي، هدایات ورته بیان چې معاذ ادب کې ادب کې ادب نه کې ادب نه کې دا پورا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دته هدایت بیانې کنا، نو لومبه هدایت ورته دا بیانې یا معاذ اتق الله، او معاذ د الله نو یریږي، الله نو یریږي. لومبه خبر ورته دا کوي د الله نه تقوا اختیار کوي. دا ایکو لگ کم کر، ایکو شاته دیکھ بٹن دا ایکو وے پہ لکھنے لگ معمولی کم کر، وہ دیکھے دا لگے کم کر. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی چې یا معاذ اتق الله، او معاذ د الله نه تقوا اختیار کا. ولی زکه چې ته اهل یمن والو تزی د یو عامل په حیثیت سره، نو دا عامل چې د الله تعالی احکامات اجرا کوي په خلقو کې، نو دې به صحیح طریقې سره د الله د احکاماتو اجرا په هغه صورت کې کوي چې کله د په خپل تقوا موجود وي، د الله په اوامر او نواهی باندې چې خپل صحیح عمل کوي، نو الله به خلکو کې الله د احکاماتو جاری اجرا کوي. او بل وی ته اهل یمن تزي یمن والا ہوتا د داعی په حیثیت سره،
نو د داعی دعوت الله مؤثر وي، الله اثر کوي چې داعی په خپل عمل وي، دغه خپل عمل وي، نو الله د دعوت اثر کوي. داعی د پاره اول ضروری ده چې د په خپل تقوا د تقوا په صفت سره متصف وي، نو الله به د دعوت کې اثر وي. او دا رنګ ته د اسلامی سرحداتو د حفاظت د پاره د یو مجاهد په حیثیت سره روانه الته، او مجاهد د پاره دا ضروری ده چې د خپل د تقوا په صفت سره متصف وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دا وصیت وکړم به تقوا اختیار. قرآن پاک کې کومه تاسو وګورئ نو د تقوا دا صيغه مختلفو شکلونو کې استعمال شوه ده. ځای په ځای د تقوا دویم دریم سالورم پنځم آیت نه پس تقوا ذکر وي. گویا کې دا قرآن الله تعالی مزین کړي د تقوا په دې حکم سره ده. اتقوا الله فتقوا الله تتقون یتقون متقون متقین. څومره ده ځای په ځای د دې تذکره راغله. شروع کې الله تعالی هدل للمتقین، قرآن هدایت لار خی متقیان ته، یعنی متقیان ته نه د دې قرآن نه زیات فائدہ چته متقیان. نو تقوا څه ته وایي؟ تقوا د وقایتون نه ہوتے ده. عرب وایي الوقایت خیر من العلاج، وایي پرهیز د علاج نه بهتر ده. پرهیز د علاج نه بهتر. تقوا پرهیز ته وایي. اردو کې معنی کېږي پرهیزګاری، پرهیز کول د سنا چې د کوم خبرو نه الله منع فرمایلی د هغې نه ځان ساتل، دې ته تقوا وایي. او اصطلاحي معنی ده امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهی. امتثال الاوامر د کوم خبرو چې الله حکم کړی دی هغه کول، پاغي باندې عمل کول. والاجتناب عن النواهی، او د کوم خبرو نه چې الله رب العزت منع فرمایلی ده داغي نه ځان بچ کول. نو تقوا صرف دې ته نه وایي چې د ګناهونو نه ځان ساتي، دا یو جز دی. صرف دې ته نه وایي، نو هو کنه تقوا دې ته وایي چې سړی ګناهونه نه کوي. دا د تقوا نیم جز دی، دویم جز دی. تقوا امتثال الاوامر چې د کوم کارونو الله حکم کړی دی دا د تقوا یو جز دی. والاجتناب عن النواهی، او چې د کوم خبرو نه الله منع فرمایله ده د هغې نه ځان ساتل دا دویم جز. نو ګناهونو نه به ځان هم بچ کوي، او د کوم کارونو چې الله رب العزت حکم کړی دی هغه به هم کوي. چې دا دواړه خبرې یو ځای شي نو الله د انسان ته متقی انسان وایي. دا انسان متقی دی. او الله رب العزت فرمای ان اولیاءه الا المتقون، زما اولیاء څوک دي؟ متقیان دي. چې تقوا پرهیزګاری پکې راشي چې د کوم کارونو رب حکم کړی دی هغه کوي، او د کوم کارونو نه چې رب منع فرمایلی ده د هغې نه ځان بچ کوي، هغه نه کوي، دغه انسان متقی دی او دی د الله ولی شي. الله ولی کله جوړیږي؟
چې د کوم خبرو الله حکم کړی دی هغه کوي او د کوم نه منع فرمایلی دی د هغې نه ځان بچ کوي دا د الله ولی جوړ شي دا د الله ولی متقي پرهیزګار دا د الله ولی نو تقوا د ټولو عباداتو نه مقصود هغه تقوا ده ټولو عبادات یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تاسو عبادت کوئ دا غرب چې تاسو پیدا کړی او تاسو نه مخکې خلک پیدا کړی دا هغه رب عبادت کوئ ولی چې تاسو کې تقوا پیدا شي د مز حکم یې کړی دی الله رب العزت مز کول دا الله دا حکم ومنئ دا الله حکم منلو ته څه وایي تقوا دغسې د زکات حکم یې کړی دی دا الله دا حکم ومنئ دا الله حکم منلو ته څه وایي تقوا حج کوئ چا باندې چې فرض دی دا الله دا حکم ومنئ د رب حکم منلو ته څه وایي ځای په ځای الله رب العزت چې دنو که معاشرت دی او که اخلاقیات دی او که معیشت دی په دې هر څه کې تقوا کار فرمانه هر ځای کې په معاشرت کې د تقوا اعدلوا هو اقرب للتقوى عدل انصاف او دا رنګ چې دنو اخلاقیاتو کې تقوا کوي کچره تاسو عفو کوي انو دا څه ده دا تقوا ته نږدې ده دا خبر دغه شان ځای په ځای الله رب العزت د تقوا تذکرہ کړی دی ټول قرآن کې ځای په ځای نو څومره عبادات چې دي نه د هغې ټولو نه مقصد دا دی چې بنده کې څه پیدا شي تقوا پکې پیدا شي عمر رضی الله عنه ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس کوي وایي ابی د تقوا حقیقت څه شی دی ای تقوا مې لږ پوهه کا نو دا بنده چې سوال کوي که نه نو د دې دوه جهت دی یو جهت دا چې دا سائل چې سوال کوي د سیس باره کې نو دی په خپله نه پوهیږي نو ځکه تپوس وکړي ځان پویولو دپاره او بعض اوقات سوال دې د پاره کېږي چې دا کس سائل خپله پوهیږي خپله پته ده ته خو چې د نورو خلکو ته پته ولګي چې دا ناس خلک دي که نه بعضې ټایم یو کس به هسې مولوي صاحب یو تپوس وکړي یو مسلې ده ته پته وي خو دا خلک ناست دي ډېر نو دی دا خبره دا بحث دا دغه کوي شروع کول غواړي دا خبره راولي دی میدان ته چې دې باندې لږ بحث وشي د نورو خلکو ته پته ولګي ما ته خو پته ده خو چې د نورو خلکو ته پته ولګي نو عمر رضی الله عنه هم چې دا سوال کوي نو دا د دې جهته کوي خپله ورته پته ولته والناس کسان چې دې ته لږ پته ولګي چې تقوا وایي څه تاسې نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته وایي یا امیر المؤمنین چېرته داسې لاره باندې تللی سفر دې کړی دی چې داسې لاره تنګی او یو طرف ته او بل طرف ته غني او ورته یو تنګه لارې تنګه داسې لکه د پټو میاس کې چې پوله او یو طرف ته او بل طرف ته د غنو شپول کړی ته په هغې کې سړی څنګه ځي وایي یو نو څنګه تللی په داسې لاره باندې وایي داسې تللی یم
وایي چې په دې لاره تلم نو اول مې دا کپړې داسې راټولې راغونډې مې کړې داسې ځان مې لږ راټول کړ کپړې مې ټولې داسې راغونډې کړې او ډېر یو قدم مې ډېر احتیاط سره کېښود او ډېر په احتیاط سره زه په دغه لاره باندې تېر شوم نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته یا امیر المؤمنین تقوا دی ته وایي دا تقوا ته د شریعت په لاره باندې سفر کې ځې نو د دې نه یو طرف ته او بل طرف ته د محرماتو د مکروهاتو د مشتبهاتو د دې غلی دي د دې ټولو نه به ځان ساتي د ټولو نه به خپل لمنه بچ ساتي او ډېر احتیاط سره به قدم کېدی او په دې باندې مخکې سفر کوي چې داسې محتاطه زندگی تیره کې څوک چې د حرامو نه د مکروهاتو نه د مشتبهاتو نه د دې هر څه نه ځان وساتي دې ته تقوا وایي دا انسان متقي دی مشتبهاتو هغې نه هم ځان بعضې څیزونه مشتبه هغې ته وایي چې د هغې حلت او حرمت مشتبه حلالوالي او حراموالي کې شک وي شبه وي پکې کلیر کټ نه وي کلیر کټ د حلال او د حرام حکم کلیر نه وي دې ته چې دنو مشتبهات مشتبه څیزونه د دې هغې حرمت مشتبه پای کې شک چېرې دا به حلال او که حرام دی نو دین هم چې ځان ساتي دا تقوا او یو بزرگ فرمای د تقوا اعلی درجه دا ده اعلی درجه وای چې ستا د ذهن چې کوم خیالات دي او ارادي دي او خیالات ستا د ذهن او ستا جذبات وستا خیالات تصورات جذبات دل چې شکل ورکې متشکل کې او په یو پلیټ کې کېده شکل ورکې او یو پلیټ کې کېده داس او په خپل لاس کې یا په سر باندې یا پلیټ کېده او یا په لاس کې ونیسي او په ډک بازار کې په ګڼه مجمع کې ته تیر شي او هغه دا ټول خلک وویني او څوک ګوته اوچته نه کړي تا طرف او تب د خلکو په منځ کې تیرېدلو کې ته هېڅ قسمه شرم او دغه محسوس نه کړي څه ججک محسوس نه کړي او داسې ښه په ښې جذبې سره او ښه دروند خوب او ښه په عزت سره ته د خلکو منځ کې چې نه تېر شي ټول خلک تا ته وګوري ستا د هر څه وویني جذبات او خیالات او څوک ستا طرف ته ګوته موچته نه کړي او په دې کې اړو ته څه شرم محسوس نه کړي دې ته تقوا وایي تاسو پوه شئ په خبره چې ستا د جذبات تصورات خیالات دومره پاکیزئ خیالات زموږ څوک نه دي خبر کړي چې زما د دماغ د څه پټۍ چلیږي چې ستا خیالات هم دومره پاک شي که نه چې هغه په یو تالی کې کېدې خلکو ته او د خلکو منځ کې داسې تېر شي او خلکو منځ کې تېرېدو باندې تاړو څه ججک محسوس نه کې پای کې نه څه یره نه څه ججک نه څه شرم او نه خلک ستا طرف ته ګوته اوچته کړي چې تاسو ستا د دل و دماغ خیالات هم دومره پاک شي نو دا د تقوا اعلی درجه دا تقوا اعلی درجه اصل تقوا اعلی درجه ده الله دې دا مونږ ته نصیب کړي 24 غنټې چې زموږ خیالات داسې پاکیزه شي نو د دغې تقوا د دې درجې تقوا چې څوک حاصله کړي او صحیح متقي پرهیزګار انسان جوړ شي د تقوا دنیوي او اخروي ډېرې زیاتې فایدې ډېرې زیاتې فایدې قرآن کې الله تعالی فرمایي ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا کچری تاسو تقوا اختیار کړئ د الله نه نو الله رب العزت برته نور فرقان درکړي
نور فرقان څه ته فرقان څه ته النور الفارق بین الحق والباطل د حق او باطل په میانس کې فرق کون کې یو قوت بدل الله تعالی درکې حق او باطل په میانس کې د پیژنګلو یو قوت بدل الله تعالی درکې حق برته حق کاریږي او باطل برته باطل کاریږي دا څه د وجه تقوا دی او دغه سیز دغه نور فرقان په هر دور کې الله تعالی متقیانو ته ورکوي د نبی علیہ السلام د زمانه نواله تر نن ورځې پورې تر نن ورځې ځکه قران دا خو تر قیامت پورې زمانه د پاره ده او د دې چې کم د قران چې څومره احکامات دي قیامت پورې او قران چې څومره وعده کړی دي تر قیامت پورې ټول انسانانو سره یو شان الله تعالی هو عثمان غنی رضی الله عنه ملاقات لراته او صحابي غالبا چې انس رضی الله عنه نو پلار کې په یو زنانه باندې نظر پریوت یو زنانه باندې نظر پریوت نو چراله د عثمان غنی رضی الله عنه مجلس ته اور کسانو ناس د ته وکتل نو عثمان غنی رضی الله عنه وی يدخل علی احدکم واثر الزنا ظاهر على عینین وی پتا سو که یو کس مونږ څخه راشي او وی د زنا اثر دغه پسترګو کې ښکاری زنا اثر پسترګو کې ښکاری نو عثمان غنی رضی الله عنه ورته وی تا ته پته نشته چې د سترګو زنا قتل دي سترګو زنا بدنظر او وی کتوبه دیونه باسنه نو وی سخت سزا ولله ده نو حضرت انس رضی الله عنه ورته وی یا امیر المؤمنین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه دتلو نه پس اوسم د وحی سلسله جاری ده و د وحی سلسله اوسم جاری ده ځکه هغه هو هیڅ ته پته نو یو الله ته پته وجدا زبر پلار راتم دا بد نظری چې ما نشوي دا خو سره رب ته پته نو تا ته څنګه پته ولګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته لګیدا چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورله وی راړ چې دا څه چل شوی نبی علیہ السلام کو دنیا نه تل دی اوس نو تا ته څنګه پته ولګي نو وی د وحی سلسله اوسم جاری د نبی علیہ السلام د دنیا نه د پردې فرمایلو نه پسوم عثمان علی زنو ورته وی چې نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تلو نه پس د وحی سلسله منقطع شوی دا ختم شوی دا بند شوی دا خدا هغه فراست ته چې الله تعالی یو مؤمن بنده ته ورکړي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نه ویریږي د الله په نور سره قتل کوي او د الله نور کو خطا کیږي نو دا هغه فراست مؤمنانه ده چې الله رب العزت د تقوا او وجه باندې یو مؤمن بنده ته ورکړي دا هغه دته د مادینا پارخ کاری دی بیا د مادینا په دا ماده چې د نو د پار رکاوټ نه ګرځي د نظر دومره تاسو د الله په نور سره به د قتل متقی پرهیزګار انسان چې دومره د ګناهونو د هر سنځان بالکل بچ ساتینو د جراثیم د هر څه د تخصصات کاری بیا ګناهونه او جنید بغدادي رحمت الله علیه خدمت کې یو کسراله خو زبردست پټکه ولې ده همسا ور سره دا جوبه اچولې ده نو کې ناسته مجلس کې
خلک وایي چې غټ څو غټ شیخ صاحب راغی لږ ساعت پس وایي چې یو تپوس کوم وایي د نبی علیه السلام دا حدیث دی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نو ویریږي د الله په نور سره قتل کوي د دې څه مطلب دی په دې مې لږ پوه کړه وجنه بودای رحمت الله چورته دا سو قتل کړ وجودنه د بودای رحمت الله علیه ورته وایي چې و د نصرانی بچیا د دې مطلب دا دی چې کلمه وایي مسلمان شي سړی خولې شرنګ تک زړ شو نو خلکو میران دي چې دومره غټ علامه صاحب ته عیسائی بچے ہوئے او ورته چې کلمه خدا سے خو زبردست پرهیزګار انسان دی بوته اس دغه جوړ کړ سره تک زیړ شو کلمه وو اس کلمه وو لک سات غل شو بس به کلمه وو خلکو میران شو چې دا خو ناشنا کار وشو هغه ورته وایي چې بالکل زه عیسائی یم او ما اورېدلی وو ستا باره کې ډېر ستا کرامات او ستا دغه چېرې داسې الله صاحب کشف دی نه مې چې زه ستا کشف ګورم کشف او کرامت دی ګورم چې څنګه دې مجمع کې دنه تپوس کوم داسې ته مال دې علمی جواب راکې او دغه اصل مقصد خو به بیا به د خلکو مخ کې بیا تا رسوا کوم چې وګوره ته دومره غټې پایې خلک کې دا کیسې مشهورې دي او دا پته درته نشته چې مخامخ درته مسلمان ناست دی او که عیسائی درته ناست دا خبره خو واقعي ما ستا دغه ومنل چې واقعي او دا حدیث باندې صحیح پوه شو چې واقعي د مؤمن د فراست نه ویریږي د الله په نور سره قتل کوي ما چې واقعي الله تا خپل غ نور نصیب کړی نظر دې بالکل تولا کلمه و سمج دغه فراست دی الله تعالی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې لیکلي چې علی رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې خوب ولید دا البدایه والنهایه کې لیکلي علامه ابن کثیر بعض خلک په دې کمنټس کې وایي چې دا د ځان نه چرته کسی دي کنه چرته کتابونو کتاب البطن کې دي کم ځای کې الحمدلله چې موږ خبره کوه به موجود خار وخت دغه نشو ورکول کنه بیان سړی کین نو یو ار یو خبره د پر خو دلیل نشي ویل کنه بیان وی اچر تخامخه کتاب کې وی او خو مستند عالم لیکلی وی چې خو مستند عالم شیخ الحدیث وی او مونږ ته پته چې دا واقعي صحیح پای عالم دی خو مستند او تکړه عالم دی او خو یو لوی ډیره زمانه احادیث پڑھاو کړی دي او خو محقق عالم دی نو دا هغه خبره بیا موږ تحقیق نه کوو چې واقعي دا کس د محقق خو او تکړه عالم دی دا خبره منګه ته اوریدلی دغه کتاب کې هم کتلی هغه حواله کو ورکړي خو کني ورکړي نو بس او کو حواله ورکړي نو باز ټیم کې نو بیان کې حواله ني بیان هو بس بیان دی روان اصلاحي بیان او بهرحال دا ما او دا واقع ما بل زم بیان کې بل موضوع باندې ویل خپل ځای خلکو پیدا کړي بعض خلک چې دا البدایه والنهایه کې علامه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او دا تفسیر ابن کثیر هم مستند تفسیر دی او دا شان البدایه والنهایه تاریخ چې کوم کتاب دی
علامه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دام خو مستند تاریخ هغه وای چې علي رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې خوب ولید چې سحر منزل زرالم جمعه ته د امام پسې د ځای ما ته ملاو شو د مسلم شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مخصوص انداز سره راله مصلیته مخکش دا خوب وینم عمر جنو دور خلافت کې دا خوب وینم چې نبی علیہ السلام ناصراله سحر منزله او مستمخ کې شو پړومبي رکعت کې یو صورت وی په دویم کې بیا بل صورت وی چې کله مزنا فارغ شو مونږ طرف ته مخ کدا سي مقتدیانو طرف ته مخ وی په دې کې یو زنانا د جمعات په دروازه باندې رادن نشو او نه غراله نبی علیہ السلام څخه او پلاس کې یو پلیټ ته او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ورک نو هغه کې کجور وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې رسول الله دا هدیه قبول کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلیټ ته نو واستو زنانه لاړه نو هغه نه زچون کې مخامخ ناسو مخه ته نو مال هغه نه یو کجور راکړ علي دا کجور والا او ما کجور او خړه وای څنګه چې کجوره ما 13 کړه کنه وای دا څه خوندوره کجوره ما په عمر کې چرته نه وخوړل تاسو ځای کې اداره تاسو وای څنګه چې زما 13 کړه انو فورن زما سترګې وغوړې زما سترګې وغوړې چې ما وکتلو دا خوب دی ما یې چېرې دا خوب لږ مخکې هم دغه شی وی چې نور به کجورې به مې نوره خوړلې نو به مې څه لیدل بهرحال وی خفه شوم ما یې چېرې د نبي علیه السلام سره ملاقات هم هغوی د لاس کجوره دا خوب لږ مخکې لږ نور هم دغه شی نو ډېر خوند به یې کړو خو بهرحال وی چې ما اندازه ولګولو نو دا د تهجدو ټایم و تهجدو ټایم نو ما اودس چاردامو کو تهجد مز مې وکړو بیا مؤذن اذان وکړ د سحر بیا زرالم مسجد نبوي ته مز لرالم د سحر او اتفاقا ما ته د امام پسې ځای راته ملاو شو امام پسې ځای وای د مز ټایم شنو وای په دې کې عمر ځنه هو په کوم انداز کې چې ما نبی علیہ السلام لیدل وکنه را روانو پاک انداز کې ما علی عمر جنه لیدل چراله مصلی او مز شوروش نیت وتړ او پړومبي رکعت کې چې کوم صورت نبی علیہ السلام ویلو ما خوب لیدلو په خوب کې مې پاک انداز باندې اک صورت عمر جنه وی پړومبي او په دویم رکعت کې وای چې کوم صورت نبی علیہ السلام ویلو ما خوب کې ورپسې مسکو او په کوم انداز سره ویلو پاک انداز سره اک صورت او عمر جنه وی په دویم رکعت کې بیا چې د مزنا فارغ شو نو په کوم انداز کې چې نبی علیہ السلام موږ طرف ته مخ کړه او راتاو شو اک انداز کې عمر جنه کې ناس او بیا لږ ساعت پس یو زنانه رااله عمر جنه څخه هغه پلاس کې مسدی او پلیټ ته او عمر جنه له راړه ورته وی یا امیر المؤمنین دا کجوره دا هدیه د کجوره دا قبول کړه عمر جنه ته واغسته او لاړه زنانه چې زنانه لاړه وای ما چې څنګه کجوري لیدلې وې کنه د نبی علی السلام په لاس او په خوب کې وای اک شعر وي نو دک سه چې څنګه نبی علی السلام مالته یو کجور را کړو اک شان عمر جن هو یو کجور دا پلیټ نه واغسته او مال را کړ زه مخامخ پته علی دا خوره وما چې څنګه وخوړه کنه و چې کم ټیسټ او کم ذایقه د نبی علی السلام ا کجور چې را کړو خو کوم اک شان ذایقه و زه ډیر خوشاله شوم مې سو خوان هغه خوب اوس په پلیټ ډک ته اوس کو به دا خو په وی خدیارس نو چې کجوره مې وخوړه زر زر 13 مې کړه کنه
وی بیا مې علي زنو عمر زنو هو ته مې علي زنو هو چې عمر سے یو کجوره لبل راکړه نو ډېر فون عمر زنو هو مسکش ما ته وی که په خوب کې د نبی علیہ السلام دویمه درکړې ونه ما بدلم درکړې خوب کې دله نبی علیہ السلام دویمه درکړې وکنه نو عمر بدلم دویمه درکړې اوس دې ته علم غیب نه وای دغه فراست ته چې الله رب العزت یو مؤمن بنده ته ورکړي هغه فراست الله تعالی ورکړي د ماده نه اخوا کتل عمر زنه د جمعې خطبه ورکړي او په سونو مینا لره ساریه رضانو هوی امیر الجيش جوړ کړو دا لخر امیر مقرر یو جهادي لخر لګل او په سونو میله لره اغه جنگي او د خطبه ورکړي د جمعې عمر زنه په منبر ولاړ الله رب العزت ورته سونو میله لره هغه میدان مخه نه ټوله پردې لري او دا سی ویني او دشمن په بل طرف ناراضي دشمن پاش په بل طرف ناراضي شا طرف غره طرف نه راته دشمن او دې خوا دي په شا طرف حمله کوله نو عمر جنو ورته وی یا ساری الجبل یا ساری او ساری غره طرف ته شغره طرف ته وګورو نو چاغه طرف ته لخر متوجه شغه هغه پاک نو ساری جنو چې بیا را له سورہ پس نو بیا عمر جان ته یا امیر المؤمنین وای بس مونږه خوراګیر کړو خوش او ستاسو आवाज مې واورېده یو کس आवाज را او ستاسو په ځان आवाज بالکل اته وی چې الله وې څوک خیر خوا ونه دومره غټه خیر خوای را سره وې کدا आवाज نور را کړي نو بس په مونږه غټلې جنگ بایله له خوش غټلې جنگ بایله ودا په دغه ټیم وای جمعې ورځ وا او دغه د جمعې د خطبه ټیم او مونږه اسه आवाज تاسو شانته आवाज موریده دا عمر زنون هوته د فراست ولدا الله تعالی د تقوا په وجه باندې الله یو مؤمن بدل دا زمونږ دا پیر حضرت خواجه عبدالمالک صدیق رحمت الله هغه بارک راضی هغه تبلیغی سفر باندې او پسې کې جتل غالبا اسلام آباد خو شاده طرف تراغل او پسې کې جتل چقوال باندې حضرت خواجہ غلام حبیب سے رحمه الله هغه سره شپه هغه سره خواجہ غلام حبیب رحمت الله علیه په دغه رازو کې تبلیغی سفر باندې چرته نو دا هغه زوی وفات شوه ده دا هغه خبره کوله وي زما د والد صاحب شیخ وی هغه موږ سخراله نو ما خاموز نه پسې سب بیان یو کو خبره موکړه دا شو بیا ما خاموز نه پس ولمو ډوډۍ موډۍ تیار کړې و درستخان وغوړو د سلور ډونګې وغه کې مختلف قسمه طعام وغیرہ کېناستل یو دغه نه سر لري کو ډونګې نه سالن وغیرہ شو چاغې نه سر لري کا ډونګې ته دا سو قتل اثر پکې خود بیا بل ډونګې نه سر لري کا غې ته قتل هغه بیا سر جو بل ډونګې باندې هغه نه بیا سر لري هغه ته هم لک ساتو قتل هغه پرې خود په سره هم شي چې یاره ولې وستاسو کور ته خنزیر د کم ځای نه رااله خنزیر د کم ځای نه رااله تاسو کار خنزیر چرته نه رااله خنزیر چرته کله نه پخېدل شروع شو تاسو بس ما سره خو ډېر غم شو دا ونه دا
زرا لمور ته مې وویل چې حضرت خو خوراک نه کوي او چې تاسو سره خنزیر پخوي نو مور مې وایي سر ونیسه هغه پریشانه شو وایي دا غلطي زما ده وایي زمونږ دا ګاونډۍ زنانه وایي د ډېر وخت نه ماته لګیا وه چېرې ستاسو هغه پیر صاحب چې کله راشي نو پخلی به وله زه کوم پخلی به زه کوم او وایي دغه زنانه بېلمازه ده دا بېلمازه زنانه ده نو د هغې د پخلي هغه اثر باقاعده هغې ته ښکاره شه په هغې د خنزیر په شکل نو دا دې ته فراست وایي الله رب العزت خپل نیکانو بندګانو ته داسې فراست او وی چې دا بل اوس هم ژوندی دی پنډۍ کې مولانا سید چراغ دین صاحب دامت برکاتو شیخ الحدیث دی لوی عالم دی سپین دی دا د مولانا عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه خلیفه دی نو دی فرمایل وایي زه ځوان وم هغه زمانه کې او زما شیخ راغلی و زموږ جومات ته عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه نو مې بانګې ووې لږ ټایم جامع ته نو زه زر زر لاړم والله واړه بول راغلی او دی خوا جمع تیاره وه نو زه زر زر لاړم او ما واړه بول وکړل بیت الخلا کې او په اوبو سره په ناسته ناسته بیا ما استنجا م وکړه ونه درېدم په ټیشو پیپر یا په لوټه باندې ما اودس ونه کړ سړی واړه بولو کې بیا لږ ودرېږي بیا لږ ښه اودس وچکي استبرا وکړي د هغې نه پس چې نو بیا استنجا پکار ځکه چې د دې وړو بولو نلۍ کې څه قطرات موجود وي چې دا سړی ودرېږي نو قطرات بیا دغه شي چې سړی ناست وي نو قطرات دا وړو بولو نلۍ پوره نه خالي کېږي چې سړی ودرېږي نو هغه قطرې بیا راشي وایي چونکې ما په ناسته ناسته هغه واړه بوله م وکړل او ورسره مې بیا په اوبو استنجا وکړه او زر زر رالم ما چاردام وکړو وایي چې مصلې ته مخکې کېدم عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه راته وکتل داسې راته وایي چې زه لاړ شه ښه په ارام اودس چاردام وکړه خیر دی موږ درته ایساري واپس بیا چاردام وکړه ښه استنجا وکړه ښه صحیح اودس ښه وچکه او ښه په ارام ښه برابر اودس چاردام دوباره سم وکړه موږ درته انتظار کوو لاړ شه ژوندی دی او لکه دا زه لاړم ما چېرې دا وکړي الله داسې بصیرت ورکړې دا د تقوا د وجې او د هغې تقوا خو بیا په اوړې ژمې چترۍ به ځان سره دا د بدن جزو چترۍ هر وخت چې د کور نه به وته د هر ځای نه به وته بهر د جومات نه چترۍ به یې کولاو کړه بس داسې به یې نیولې وه داسې کته بره نه داسې کته راوتم ورته جي نه خو باران شته او نه نور تیز دی او د ژمي په موسم کې هم چې نور هم لګي او تا چترۍ کولاو کې او دغه کولاو اسمان نو خلک چې تاسو نو خلک به حیران چې دا څنګه چترۍ نو مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه فرمایي چاته تاسو او مولانا غریب الله صاحب امان کوي دا مدرسې دایم خلیفہ دیم دا فرمایي نو دا به د وجه نه به دا چترۍ دا کوله بیا فرمایي وای چې را په پردی زنانه باندې غیر اختیاري نظر زماونه لري
غیر اختیاري هم زمونه لګي نظر دې نه به ځان سره چې د هغې په بدن باندې زما نظرونه لګي د هغې په کپړو باندې زما نظرونه لګي دا بالکل داسې ښکته نیوله چې بس صرف خپې ښکارېږي داسې مخامخ لاندې خپې نه دي صرف دومره ښکارېږي چترۍ به یې کته کړله بس دومره زیات احتیاط دی دې ته تقوا وایي بیا الله رب العزت ولا نوري بصیرت ورکوي نوري فرقان ولا ورکوي دا د تقوا برکات سنو سب الله واقعات دي سب الله واقعات دې بصیرت د نوري فرقان بشمیر واقعات چې الله تعالی د تقوا د وجه ورکوي الله رب العزت دې موږ تاسو کې تک تقوا پیدا کړي اصل بندگی ګورې دا ده اصل ژوند دا دی اوس نن موږ تذکرې کوو د دې خلکو ایتنی د خاورو لاندې اوس موږ ته موقع ده چې موږ هم داسې وکړو موږ هم دغه تقوا دغه برکات بل موږ تاسو ته نصیب دغه مقام او مرتبه بل موږ تاسو ته نصیب ژوند خو څنګه تیری صحیح بندگی پکار ده د رب منل پکار ګوره زمونږ راتللم زمونږ د مرضۍ مطابق نه دي او زمونږ راتللم زمونږ د مرضۍ مطابق نه دي نو دا میانځاني وخت کې موږ له اس جواز نه جوړېږي اس حق نه جوړېږي زمونږ چې دا میانځاني وخت موږ په خپلې مرضۍ مطابق تیر چې زما راتلل زما د مرضۍ مطابق تلم نه دي نو دا میانځاني وخت خپلې تیرې د خپلې مرضۍ مطابق د رب د مرضۍ مطابق تیر مونږ له هیڅ حق نه جوړېږي چې مونږ دا میانځاني وخت دا مونږ د خپلې مرضۍ مطابق تیر څه بس د الله مرضي چلیږي نو بس بار سکه دا بدن د 5 فټ بدن د الله امانت را کړی دی امانت کې څه خیانت کوي استر کې د رب دین چې رب څنګه یک شان استعمالو لاسونه خپې د رب دین د اک شان چې رب یا شان استعمالو الله رب العزت موږ تاسو ته کامل تقوا نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين